زما دا عقیدی دا جماعت را جمع شوی ملګرو زمن اکابر مشایخ الحمدللہ شاہ بیانات اکرل او صوت بکی اللہ رب العزت تی دا باقی اجتماع فخیر او بعافیت سرا چی دا دی خیرونا زما استاسو جولو تا اگا راشی او غرزی بی یو سو گزارشات کو یو دا چی دا اکابر مشایخ دا دی دا بیانات تقاریر رونو دا منگو تاسو غنیمت اگنو آغا دا شیخ القرآن رحمه اللہ مبارکی دا علامہ سمیع الحق پشاوری سے ابدنی کو داغی آقول چی دی تاوگو رئی سباب خلق آغا سترگو پسی گردی جی کم سترگو شیخ القرآن رحمه اللہ دی دلیو بلکلم آغا صدا زون داویم چی دا سو اکابر اللہ ردیلا عمر کی برکت واچی دی توگو رئی سبابا دا اکابر مشایخ چی چاہ دیدلی ناغی پسی بخلق گرزی طلبارونا عدل بدل گرزیمو دا ہر مشر داغو خبرا اغا قیمتی گنل اوزان لکل العلم صید والقلم قید قطر قطر سے دریا بنتا ہے تعلیم المتعلم موڑی کے غنی کتاب دی اگر لکلی دی چی کم یو خبر تا پا ظرمی پیری اوری پا ظرمی پیری او تا دا آغی دا سی قدر نکای لکا دا چی تا پا اول ظلبانی اوری تا دا علم مستحق نہیں چی تعالی اللہ علم در کی دا سی پا توجہ سر خبر اوری دل آغی تا فکر کول اول العلم الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر انزا خبری دی پا علم کی اول وقت کی خودل دی زان پیا کول دی یادول دی عملی کول دی و بل ترسول دی نو انشاءاللہ پا دغنیت بانی با اورو پا دغنیت بانی با نان سرا محفوظ کو دا و مخی بیدا سی رسو زوسو زمن اشاعت شاعر بہترین شاہ رخان سے ابتدرخواست ورقوم چغراشی اخبر نظم جدن اغاڑا نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم عزتمندو سکا دی انشاءاللہ اللہ رحمو کو استاف سمخامو شکمنگو ختم دے طول مجمعنا دعا را تکوی بیا خدای خبر شه چی منگو تاسو و یو داسی عزتمند محفل کی شریک شو لکه دا سگانه کال چی منگ را اللہ را شریک لی بسم اللہ الرحمن الرحیم کپدار میں خیجوی پشاب نشم پانسی گاٹ لبے ورزم حسار بنشم او شریعت یا شہادت دا منار دنو او کمی غوخی وڑی مرغان قلار بنشم قربانی تپید سرو مال تیار یما او پی گزار تا دا اندو بتیار نشم او مولانا محمد ویب زمن امیر دینو امارت تا دا بلچا بتیار نشم ماشاءاللہ قربانو باند جوڑ شوے پاکستان دے او
او جاگیردار پکی کفار منلے نشم او قربانو باندې جوړ شوی پاکستان دی نو جاگیردار پکی کفار منلے نشم د باچاهانو زه غلام یما او غلامی د یو کفار منلی نشم او ای شاعر شهزاد خان الله دی جوړ کنو فریادونه دی مدام منلی نشم او لاړه اجتماع د پنج پیرا یا زلمی ګلونه وای مرحبا پې د پنج پیرا وای ثوابه غرونه لاړه اجتماع د پنج پیر الله د زیلتیر نرا روانا یا خیسته ځوانانا د سوات کالم نور سره یا ډېر عالمانا لاړل پنج پیر ته د طیبه یا شیخ شاګردانا لاړل پنج پیر ته د طیبه خلک کوي ننداره نرې تکبیرې ناره دي د بدعت وزاره یا پسوابه کې ورشیندې پې غازیان ګلونه لاړه اجتماع د پنج پیر یا زلمی ګلونه وای مرحبا پې د پنج پیرا او ثوابه غرونه لاړه اجتماع د پنج پیر الله د مولانا محمد طاهر یا دلته پرزند دی د الله ولی دی په توحید یا باندې پتنګ دی لاس په نامه وتا ولاړه وای تمام وطن دی لاس په نامه وتا ولاړه مرګري دلې ونی کید بدعت دشمنی مړ بابا جن منی یا مانجا ورانه پدو کو وحمالنا لاړه اجتماع د پنج پیر وای زلمی ګلنا وای مرحبا په د پنج پیرا او ثواب غرنا لاړه اجتماع د پنج پیرا الله زه پزه و شولو سپیکرو باندې لانا درګای ته کوشو دی شاعتا د باغ ولانا لاس پنامه وتا ولاړه یسخا کوټ مردانا لاس پنامه وتا ولاړه د اشاعت د کاروان شلو پنج پیر روان په بدعتیانو لړزان یا په مولانا محمد طیبه وای سلامنا لاړه اجتماع د پنج پیر یا زلمی ګلنا وای مرحبا په د پنج پیرا الله زمن قاعده وسکوا د دین خدمت د مولانا محمد طاهر یا نوم دی کوچتا د پنج پیر خلک ورسره او کوي محنت د پنج پیر خلک ورسره د دین سپایان جوړ شي شیخ القرآن جوړ شي ټول مومنان جوړ شي آفرین وای په پنج پیرا تمام ملکونه لاړه اجتماع د اسمانونه لاړه اجتماع د پنج پیر یا زلمی ګلونه وای مرحبا په د پنج پیرا الله
د خمورید د بدعتیانو د مردارانی تخوا بابا للاړو ګرمې حلوا للاړو ډانسا وګړه للاړو نور باران ونا کی پسپینا مړول خوبنا لاړه اجتماع د پنج پیر یا زلمی ګلونه وای مرحبا فی د پنج پیرا الله دیدنی وکینن ویډیا یا خلکار ځان دې په محنتونو لګېدلې یا باغ د باغوان دې د مولانا محمد طیبه او پزادا ګران دې د مولانا محمد طیبه خو دې مفتیان راغلي خو دې کان راغلي راب دی آسان کی ورکا مخ کے اسخ منزلنا لاړه اجتماع د پنج پیر یا زلمی ګلنا وای مرحبا په د پنج پیرا الله خان شادادا توری تیریږي نرنا کیږي خلق تیرو کې دي تیرو او تر رسخت کیږي ډېر ارمانونه دې په زړه دي او پوره کیږي ډېر ارمانونه دې په زړه دي نچا اسلام وے وڑ نچا قرآن وے وڑ نچا ایمان وے وڑ آلتا بوخری دا پلکنو گزارنا لاڑا اجتماع لدا پنج پیر یا ظلمی گلنا وائی مرحبا پی دا پنج پیرا ثواب غرنا اس کے بعد پنجاب سے آیا ہوا ساتھی شاعر اشاعت التوحید والسنہ کی جو فکر ہے اس کے نظم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ساجد